تاسو بخبل لکی وای چې زمونږ د زنده‌باد او د مرده‌باد بس پیدا ستاسو د زنده‌باد او د مرده‌باد پیدا داله چې نن ستاسو سیاسي جدوجہد په برکت منته په پارلیمنت کې او په سېنات کې څوک د اسلام خلاف الحمدلله خلم نشي کولا ولخه برکت ته کنه ده برکت تاسو په خوشاله کې نه په خوشاله خوګو عزت مندو یاد ساتئ دی وخت عالم کفر د تانه ډیر پریشان دی او استاد جدوجہد نوم ډیر پریشان دی نن عالم کفر چیلنج ورکی پاکستان حکمرانانو ته او د پاکستان سیاسی قیادت ته هغه ورته دا خبره کوي کله چا مال او دولت پکاري منګ ورکول ته تیار یو کله چا منصب عہده پکاري منګ ورکول ته تیار یو کله چا حکومت او کرسی پکاري منګ ورکول ته پکار یو ورکول ته تیار خو زمنګ یو دوه درې خبرې د را سره ومنيخه او دوه درې خبرې سری نمبر 1 نن عالم کفر وای چې پاکستان کې د دینی مدارس او د علماو چې دا کم چال بچاو شوی دی دا مدارس پر له بندي او دا جان چې کم خور دی دا به ختمي ښه اولنې دا وی چیلنج دا دی نمبر 2 وای په پاکستان کې دا د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت او عزت مندو دا کم کاروان او قافله چې کم आवाज اوچتای دا आवाज به ختمي ښه او نمبر 3 وای پاکستان کې چې هر څو غواړي مونږ ورکول ته تیار زمونږ دا یو ارمان دی پوره کې د مفکر اسلام مولانا مفتی محمود د ژوند په کاوشونو چې کوم قادیانه د 1973 او د 74 په آئین کې اقلیت ثابت شوه دی واپس مسلمان کې قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ورته چیلنج ورکو او دا ورته ویلې چې یاد ساته چې تر څو پورې د جمعیت علماء اسلام د کاروان او د قافلې یو سپایم ژوند دی ستا پلان مدرسې نشي بندولې ستا پلان په 1973 او 74 آئین کې امندمنت او ترمیم نشي کولې قادیانه کافر وو دې او وی به ان شاء الله العزیز چې موږ ژوند دیو او موږ وینو ګورو او د 73 او 74 پاین کی ترمیم کړي او قادیانه واپس مسلمان ثابتې زما او استاد د ژوند بیا څه پیدا شته